بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مبارك رحمه الله عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق قال قيل لرجل من عبد قيس في مرزه گونج دے بکی کڑنگار کئی قيل لرجل من عبد قيس في مرزه أوصنا قال أنذرتكم صوف. دا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمه الله کتاب دے الزهد والرقائق او د دې احادیث نه درس کیږي. دا روایت ته د ابو اسحاق نه. ابو اسحاق مشهور محدث دی. هغه وایي چې د عبدالقیس قبیلې یو سړي نه چا تپوس وکړو فی مرضه، د هغه په مرض الوفات کې، یعنې په هغه بیمارۍ کې چې په کوم کې هغه وفات کېدو. اوصنا، موږ ته وصیت وکړه. قال انذرتکم صوف، هغه په جواب کې فرمایل چې زه تاسو د صوف نه یروم. ابو اسحاق محدث وایي چې د عبدالقیس قبیلې یو سړي ته چا د هغه په بیمارۍ کې ووی چې موږ ته وصیت وکړه. هغه ورته په جواب کې ووی زه تاسو د صوف نه یروم. په بیماری کې او هغه بیماری چې په هغې کې سړی مري، وفات شي، اکثر داسې وي چې آثارو نه سړي ته پته ولګي چې د دنیا نه ځم. داسې هم بیماری سړي ته مرګ یاد کړي، او داسې بیماری کې چې سړی بیا وصیت کوي، نو هغه وصیت به هغه وي چې د هغه زړه ته کومه خبره کوزه شوي، د هغې خبرې وصیت به خلکو ته کوي. نو ده نه چا تپوس وکړو چې ته موږ ته وصیت وکړه. په جواب کې ورته یو ټکی وفرمایلو انذرتکم صوف، د تاسو د صوف نه یروم. دا صوف لفظ ما ووی، د دې وضاحت باندې ځان پوهېږئ. صوف د عربۍ ژبې لفظ دی. د دې معنا دا ده چې زه به دا کار وکړم، مونځ به وکړم، روژه به ونیسم، تلاوت به وکړم، سوف أصلي، سوف أتلو القرآن، سوف أصوم، سوف أقوم الليل، سوف أتصدق. دب إن شاء الله قوم داسي مزب قوم أسنا رستو بيكم، روجه بنيسم يورز، تلاوت بقوم أسني مزگار ما بیا بوک، صدقی ورکولو ته مجړه کیږي، خو یو وخت به وکم بیا اسکار شروع کول غواړم، خو نن فارغ نیم او بیا به وکم. نو دی فرمایي چې انذرتکم صوف، زه تاسو د دې نه یروم. یعنې ډېر وارې داسې وي چې سړی داسې ووایي نو هغه عمل دې پاتې شي. دی وایي چې زه به تلاوت شروع کړم، تلاوت به یې ونه کړي. دی وایي زه به صدقه ورکړم او بیا صدقه ورنه کړي. دی وایي زه به نوافل شروع کړم، تهجد، اشراق، چاشت، او بیا هغسې دی ونه کړي. دی وایي زه به دا کار کوم، دا کار به کوم، دا کار به کوم، هغه ټول کارونه دې پاتې شي. ځکه چې یو خو د مرګ څه پته نه لګي چې مرګ څه وخت راځي. دویم دا ده چې که مرګ رانشي نو بیا دا پته نه لګي چې سړی به هغه کار وکړی شي که نه، یعنې بیمار شو، حادثه پرې راغله. دریم دا ده چې داسې پریشانۍ کې مشکل شي چې هغه پریشانۍ د وجې نه د ده هغه کار کول سره هیر شي، بلکې شیطان خو په سکندونو کې سړي نه کار هیروي. چې پوه شي چې دا سړی دا کار کول واله دی، نو هغه یو مؤمن مسلمان د ښه کار نه پاتې کوي. په زړه کې ورته داسې اندېښنې او خیالات واچوي چې هغې سره دی د هغې کار نه پاتې شي. نو دی د مرګ په وخت کې دا وصیت کوي چې دا یو ټکی دی بس، چې زه تاسو د دې نه یروم چې تاسو وایي دا کار به داسې وکړم. یعنې هغه وخت سره چې څنګه دی په زړه کې دا خیال رالو چې دا کار مې وکړي، فوراً یې کوه. د نفلو اراده دی روژه ته شو، هغه فوراً کو. د صدقې خیال دی رالو، هغه فوراً کوه. او د روژې نیمو خیال دی رالو، روژه ونیسه. قرآن کریم تلاوت ته زړه وغوښتل، فوراً قرآن پاک راواله، تلاوت شروع کړه. تسبیحات او د الله ذکر کول غواړي، فوراً کښېنه او ذکر شروع کړه.
درود شریف ته اراده وشو ویلو ته فورا هغه کار وکړه، هیڅ پته نه لګي چې په لمحو کې تا سره څه کېږي. بل حدیث ته عن ابي اسحاق عن الازار ابن حريث قال اوصاهم صمامة بن بجاد السلمي رضي الله عنه قال لقومه اي قوم انذرتكم سوف اعمل سوف اصلي سوف اصوم. دا بل حدیث ته د صحابینا صمامة ابن بجاد السلمي رضي الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت یې کړی دی، او کوم کس چې په حالت د ایمان او د اسلام کې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت کړی، لږ ساعت لپاره د هغې په صحبت کې ناستي، هغه ته صحابي وایي. البته که د چا صحبت او ناستې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وي نو هغه ته ډیره فایده حاصله شوي، او چې د چا لږ وي نو هغه ته هغه عمره نه. لکه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل ارشاد فرمایي چې د دې سړي صحبت د ما سره ناست دی په داسې ځایونو کې او دومره دوراني سره شوی دی چې دومره د بل چا نه. غار ثور کې ورسره دی، د هجرت په سفر کې ورسره نو او ډومبه مشر صحابي چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، او دا هغه کس دی چې د تذکره الله جل شانه په قرآن پاک کې کړي ده، اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. بهرحال دا هم صحابي دی، او بعض حضرات محدثینو د رؤیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثابت کړي چې پیغمبر علیه السلام یې لیدلی دی. قال لقومه د خپل قوم ته ووی ای قوم ای زما قومه انذرتکم سوف اعمل سوف اصلي سوف اصوم. زه تاسو د دې خبرې نه یروم چې یو سړی دا وایي سوف اعمل زه به دا کار کوم، سوف اصلي زه به مونځ کوم نفل به شروع کوم، سوف اصوم زه به روژه نیسم یعنی نفلي روژه به نیسم. دلته کې مغه ټکی استعمال شوی دی، یعنی اوس نه، فی الحال نه، زمانه مستقبل کې براتلونکي زمانه کې به زه دا کار کوم. نو د خپل قوم ته وایي چې دې نه ځان ساتي. ظاهره خبره ده چې دغه وخت کې د قبایلو او د قومونو د هغې د رسم و رواج د هغې د خیرخواهۍ ډیر خیال ساتلی کېدو. نو یو کس چې خپل قوم ته یو مشر نصیحت کوي نو هغه به هغه نصیحت کوي چې هغه ډیر د فایدې وي. نن سبا ماده پرستي ډیره زیاته ده، د مال سره محبت په خلکو باندې ډیر غالب دی. نو هر یو سړی چې قوم ته خیر رسول غواړي نو هغه دا وکړي چې مال مې ورته ورکې او د حکومت نه مې راوګرولې، د خپل قوم ته مې ورسولې، سړکونه مې ورته جوړ کړې، دا مې جوړ کړې، دا مې وکړې، دا مې وکړې. د خپل قوم ته چې کومه فایده ښیي هغه دا ده چې عمل کوئ چې څنګه دې په زړه کې اراده راپورته شو نو فور نه کوه. دا په زړه کې چې خیال راځي نو د ښې خبرې اراده او خیال دا د الله جل جلاله د طرف نه وي د فرښتې په ذریعه، او د بدې خبرې او د ګناه او د معصیت د کار اراده او خیال دا د شیطان د طرف نه. الله جل شانه فرښتې دي چې په هغې کې بعضې داسې دي چې هغه د انسان په زړه کې خیر اچوي، القاء الخیر فی قلب المؤمن، او دې ته الهام وایي. په زړه کې ورته خیر اچوي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه. دا څومره ارادې چې ستا په زړه کې راځي ښې دا د فرښتې په ذریعې سره الله جل شانه ستا په زړه کې اچوي، او الله پاک ډېر مهربانه دی. او چې څومره بدې ارادې دي دا شیطان اچوي، او شیطان ته الله جل شانه دومره قدرت ورکړی دی چې هغه د انسان په زړه کې غلط سوچ او غلط اراده اچولی شي. په زړه کې بعضې بزرګان وایي چې ما په کشف کې شیطان ولیدو چې د شا د طرف نه د ولي د لاندې د خپل لکه د هاتي د خړتم په شان خړتمو یا د مچ په شان د شون چې وي دی په دې د انسان په شا کې دننه کو زړه ته یې ورسولو، په هغې کې وسوسې اچولې. بهرحال الله جل شانه دا قدرت هغه ته ورکړی دی چې هغه داسې کولی شي. باقي د زړونو په پټو رازونو باندې خبردار هغه صرف او صرف یو الله دی. هغه فرښته هم نشي کېدی، شیطان هم نه، لیکن شیطان په هغې کې دا خیال اچولی شي. داسې مثال دی لکه یو پټ لوښی تیاره، تا ته پته نشته دی چې په هغې کې څه دي، لیکن کوم څه چې پکې ته واچې نو هغه تا ته پته شته دی، هغه پکې پرېوتل
دا پکې ما چولې دي، لیکن په هغه کې دنده نور څه دي دا ته پته نه لګي. نو الله جل شانه ته د زړونو د پټو خبرو خبر دی، علیم بذات الصدور. او په دې صفت کې د الله جل شانه سره بل څوک شریک نشته. یو فرښتہ هم هغه فرښتہ مقرب ولنه لکه جبرئیل علیه السلام د دې انسان او د دې کس په زړه کې سړي پته وته نشته. ظاهری اعمال فرښتې لګي او په زړه کې د انسان سړي دانه الله جل شانه په ورځ د قیامت باندې د انسان هغه خبرو کې فیصله کوي چې هغه په زړه کې ارادي دا غي کړی دي. بهر حال دا خیال چې کله راشي چې دا کار ما اوکې مزمه اوکې نفل مې اوکې تلاوت مې اوکې روزه مې ونی وې صدقه مې ورکې بل یو نه کار دا د الله جل شانه طرف نه الهام دی او د فرښتې په ذریعہ ستاسو سره راغلی دی. او دا سیده لکه دا یو کس کور ته چې ملمه راشي او ملمه چې کله رالو نو د نر سړي کار دا دی چې د ملمستیا کوي، هغه ته شاکې نه چې هغه د کور نه وباسي دغسې. نو ښه خبره زړه ته راتل دا د الله پاک د طرف نه یو ملمه دی او د دې ملمه اکرام دا دی چې ته په هغې باندې فوراً عمل وکړې. د مز خیال رالو فوراً مز وکړه، د تلاوت خیال رالو فوراً تلاوت. وعن عبد الله بن مبارك رحمه الله عن سفيان عن ليث مجاهد بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن كأنك غريب في الدنيا أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. قال وقال ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك في الصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. دا حدیث دا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دا په خپل صحابي دی او ټول صحبت وسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متحاصل له او د امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه زوی دی او حضرت عمر سے دویم خلیفہ دی، د تعارف محتاج نه دی. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ببعض جسدی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما بدن باندې لاس کې خو زما د بدن څخه حصہ اونی ولا لکه سړی چې د لاس نه نیسي یا د مټې نه نیسي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمل دا دې لپاره چې یو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرب سره انسان ته چې کوم فیض راځي داسې هغه کس ته نه راځي چې چاته نږدې ني، بل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس مبارک د چا بدن سره ولګي نو هغه فیوزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په تندۍ سره او په تادۍ سره او په جلتی سره د انسان بدن ته منتقلی. دریم دا د دې خبرې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توجه هغې خبرې طرف ته راوړي. یو کس د بل په لاره ورسره رواني بیا دې مټې ته لاس واچوي او ورته مخکې خبره ورته کوي نو دې پوه شي چې دې ډېره اهمه خبره ماته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت په دې انداز کوي او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د بیان انداز مختلفې طریقې وي. الله جل شانه ډېر افصح پیدا کړو او ډېر بلیغ، یعنی چې چاته به خبره کوله نو زړه ته به کوزیده په دې انداز به کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر صاحب اونیو او ته نصیحت کوي کن کأنک غریب فی الدنیا، چې ته په دنیا کې داسې اوسه لکه چې په دنیا کې پردیسی مسافر یې ناشنا یې. غریب مونږ په خپل ژبه کې هغه ته وایو چې هغه سره مال ني، او په عربی کې غریب هغه ته وایي چې څوک پیژني نه. دې علاقې ته د جومات ته څوک رالو په دې ناستو کسانو کې یو کس نه پیژني چې دا څوک دی، د علاقې خلک هم نه پیژني، خواوشا خلک دته غریب ویلی کېږي، مسافر ناشنا پردیسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته فرمایي چې په دنیا کې داسې وخت تیر کړه لکه چې غریب یې. د مسافر سړی چې چېرته لاړ شي هغه څنګه وخت تیروي؟ هغه داسې وخت تیروي چې هغه هر وخت په زړه کې دغه خیال وي چې زه به څه وخت خپل کور ته وطن ته واپس کېږم، ځکه چې هغه څه ضرورت لپاره راغلی. مثلا یو سړی دلته پېښور نه لاړو، تاجر دی، لاهور ته لاړو، کراچۍ ته لاړو، څه سودا اخلي، هغه وایي چې څومره زر ما دا سودا واغېشتی او بیا فورن کور ته تللی، دا کار مې وکړې او ضرورت مې پوره شو، بیا د هغې نه پس تللی، دته ویلی کېږي غریب. دی چې کله لاړ شي هلته نو یو خو ورسره د راتلو فکر وي. نو په دنیا کې داسې وخت تېرول پکار دی چې غریب یعنی اصل کور
هغه آخرت. چې تا سره هر وخت دا فکر وي چې زه به څه وخت ځم خپل کور ته، څه وخت به ځم. په دنیا کې داسې وخت تېرو، حالانکې کله کله په موږ باندې ټول عمر تېر شي، 80 کاله، 65 کاله، 80 کاله، 80 کاله، 4.5 کاله، زموږ په زړه کې دا خیال هم نه راځي چې زه دنیا نه کله ځم. لکه چې انسان پوخ دی دنیا ته راغلی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت هم دغه دی، کن فی الدنیا کأنک غریب. داسې وخت تېر کړه لکه چې ته پردیسي مسافر یې. دویم دا ده چې پردیسي او مسافر دی، خو نن سبا ټولې دي هر ځای کې. پخوا داسې وه چې یو سړی به سفر کول نو یو علاقې ته به لاړ نو پته به نه لګېد چې آیا د خوراک به مې څه کېږي، یا به مېلمستیا چا وکړه یا به یې ونه کړه، یا به یې خوراک وکړو یا به یې ونه کړو. که نهاره به پرې تېرېده نو ده به مخکې نه خپله ذهن سازي کړي وه، ذهن به یې تیار کړی و چې دا خو مسافري ده، په مسافرۍ کې خدا راځي. اوس هم تاسو به اورېدلي چې زموږ د علاقې خلک د پیسو ګټلو دپاره د دلته نه لاړ شي د خلیج ملکونو ته، سعودیا ته لاړ شي، قطر ته لاړ شي، کویت ته لاړ شي، دوبۍ ته لاړ شي، امریکې ته لاړ شي، یورپ ته لاړ شي. نو دا غریبانان په ځان باندې ډېرې سختې تېروي. خپله دال ساګ ډېر معمولي شی په هغې باندې ګزاره کوي چې دا پیسې چې کومې ګټم چې دا ځان سره سنبالې کړم او چې بیا کور ته لاړ شم چې ډک لاړ شم. داسې نه چې هغه پیسې کومې ګټي چې هلته یې والوځي. نو دی د کال مسافري، د 3 کالو مسافري، د 5 کالو مسافري، د 10 کالو مسافري هغه داسې تېروي. د دې ځای خلکو ته پته نه دلته راستئ، دی خو یې الوځئ، نه هغه ځای خلکو ته پته لګېږي چې څوک یې په سفر کې ګټي. نو عام مسافر د 10 کالو مسافر هم داسې کوي. او دلته غریب نه مراد هغه دی چې هغه 1 ورځ 2 ورځو 3 ورځو دپاره تللی دی او بیا د مسافر سړي د خوراک پته نه لګي چې په ده باندې لوږه راغله که نهاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر صاحب ته فرمایي کن کأنک غریب فی الدنیا. داسې وخت تېر کړه لکه څنګه چې یو پردیسي او مسافر وي ناشنا، نو چې د هغه د خوراک څښاک پته نه لګي. یعنی کال لپاره ذخیره کول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو ذر رضی الله عنه، هغه به وی دا د هغه رایې وه چې کوم یو سړي سره د شوروز خوراک وي د هغې نه علاوه خوراک به دی ځان سره نه پرېږدي. صحابو کې دا صحابو نن سبا چې دا خبرې چاته وکړي نو سړی حیران شي. هغه به وي د شوروز نه علاوه به ځان سره نه پرېږدي. نن سبا مونږ داسې چېرته کولی شو؟ به هر حال لیکن دومره خو کولی شو د کال خوراک ځان سره کېده، د 5 کالو کېده، د 10 کالو کېده، لیکن دا هیرو ما چې زما د دې دنیا نه آخرت ته تللي. داسې مو کو چې د مال د جمع کولو لپاره ته د حرام ارتکاب وکړي، معاملات ستا خرابي. دا خو کولی شي. او په دې کې دی الله جل شانه نیسي، که په هغې کې دې نه نیسي چې د کال خرچه د ځان لپاره د خپلو بچو دپاره یې په هغې کې دې نه نیسي. لیکن د حضرت ابو ذر رضی الله عنه رایې دا وه هغه به وي چې د شوروز نه علاوه څوک ځان سره نه شي کېښی، هغه به ټوله خرچ کوله. او بیا به چې کوم نورو صحابو سره په دې خبره اختلافات راتلل. نو به هر حال عبدالله ابن عمر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کن کأنک غریب فی الدنیا. داسې وخت تېر کړه لکه چې پردیسي ناشنا مسافر یې په دنیا کې، او عابر سبیل، یا داسې وخت تېر کا چې لاروی په لاره باندې تلونکې، لاروی په لاره باندې تلونکې کس چې رواني په لاره باندې هغه د خواوشا څیزونو ته نه ګوري. لکه مثلا تاسو دلته نو اوس کور ته ځئ نو دې خوا هم شنه پټي دي، دې خوا هم شنه پټي دي، د چا بنګلې دي، د چا کورونه دي، څوک څه کوي څوک څه کوي. نو څوک داسې نه کوي چې کله یو پټي سره ولاړ، کله بل سره ولاړ، کله د یو بنګلې سره او کور سره ولاړ، کله بل سره ولاړ، کله د یو دکان ته کتل او کله د بل دکان ته کتل. که داسې څوک کوي داسې حرکات نو خلک پې دا ګمان کوي چې دا لیونی دی. بلکې کوم سړی چې د کوم مقصد دپاره راغلی او یا کوم منزل ته تلل غواړي، هوښیار او عقلمند سړی هغه دی چې سیخه خپله نیغه لار ونیسي، په هغې باندې ځي هغه منزل ته ځان ورسوي. دې ته لاروی وایي. رسول الله صلی الله علیه مطلب دا دی چې د دنیا دا رنگ و رات، زیب و زینت، خواهشات، سوسایټي، معاشره، د خلکو رسم و رواج، دې ته مه ګوره، په دې پسې مه ځه. که په دې کې ونښلې نو دا داسې خټې دي چې د دې نه بیا سړی راوتی نه شي. او عابر سبیل، یا لاروی ځان وګڼه. وعد نفسک فی اهل القبور، او خپل ځان وشمېره په اهل قبورو کې چې زه مړ یم بس. نو د مړي خو د دنیا سره تعلق نی، هغه ختم وي. ځکه زمونږ د اکابرو په مجالسو کې مراقبه موت کېږي، مرګ مراقبه.
دا همدغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث باندې عمل کول. عد نفسك في اهل القبور، خپل ځان لږ ساعت د پاره دا وګڼه چې لکه زمړ شو زمانه ساوت، ما ته غسل راکړي، ما ته کفن راکړي، په ما باندې موږ د جنازې کوي. چې کله سړی دا سوچ وکړي د دنیا نه زړه تور شي. دنیا کې ضروریات د انسان دي، کپڑے به اچي، خوراک به کوي، څښاک به کوي، وخت به تیری، کور به وي، لیکن دیو په غلطو کې، په حرامو کې، په ګندو کارونو کې نه ملوث کېږي که چېرې سړي حقیقت زړه ته دا پرېوتو، ځکه چې تلل دي د دنیا نه. واذا امسیت، او چې کله ته ماښام کې، فلا تحدث نفسك. بیا مخکې فرمایي وقال ابن عمر، عبدالله ابن عمر صاحب بوي اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، چې کله سحر شي نو بیا زړه ته دا مه وایه چې ماښام به م راځي، ورځ لویه ده، هېڅ پته نه لګي چې څه وخت څه پېښېږي، کېدای شي ګنټه پس د سړي ساوځي. چې کله سبا کې بیا دا مه وایه چې ماښام به راځي. نو چې کله سړی دا سوچ وګرځوي چې ماښام په ما نه راځي، دی وایي چې دا زما وروستي ساعات دي، راشه د آخرت دپاره څه وکړه. د سحر مونځ ډېر په خوند سره او په قلاره وکړه. د سحر د مونځ نه پس ذکر وکړه، تلاوت د قرآن پاک وکړه، د الله نه د خپلو ګناهونو د مغفرت دعا وغواړه، د شپې پاسه پېشمني دا، ځکه چې تا ته پته ده چې ماښام ته زه نه رسم، نو راشه د سحر کې خو الله جل شانه راضي کا او توبه وباسه. بیا ورته فرمایي واذا امسیت فلا تحدث نفسك في الصباح، او که چېرې ماښام شو در باندې نو بیا زړه ته دا مه وایه دی نفس ته چې سبا ته به زه رسم، په به راباندې تېرېږي روغه، کېدای شي چې شپې راتلو نه مخکې مخکې سړی لاړ شي. وخذ من صحتك قبل سقمك، او د خپل صحت نه د بیماری دپاره توښه واله، د خپل صحت نه د بیماری دپاره توښه واله. یعنی په صحت کې نوافل کولی شي، صدقه ورکولی شي، د غریب او مظلوم مسکین سره تعاون کولی شي، د چا خدمت کولی شي، بل یو کار کولی شي، بل یو کار کولی شي، روجې، مزونه، صدقې، دا ټول کارونه کولی شي. بیماری کې بیا هیڅ نشي کولی. بعضې بیماری داسې چې پای کې سړی ډېر اعمال نشي کولی، نو دا بیماری کې چې نشي کولی د دې دپاره کوټه د صحت نه واخله، دا برخه د صحت نه واله چې کله روغې چې په بیماری کې بیا نشي کولی چې هغې کې دا ستا په کار راشي. او ومن حیاتک قبل موتک، او د ژوند نه څه برخه واخله، څه حصه واخله د خپل مرګ دپاره، ځکه چې سړی مړ شي بیا څه نشي کولی، چې سړی مړ شي مونځ نشي کولی، روژه نشي نیوی، او تلاوت نشي کولی، ذکر نشي کولی، بل کار نشي کولی، بل کار نشي کولی. نو په ژوند کې وکړه دا کوټه د مرګ دپاره ځان سره واخله. فإنک لا تدري یا عبدالله ما اسمک غدا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخر کې ورته خطاب کوي چې اے عبدالله، دا د صحابي نوم دی عبدالله ابن عمر، اے عبدالله، ځکه چې پته نه لګي چې سبا به ستا نوم څه، سبا به ستا نوم څه. اوس خو خلک وایي چې عبدالله رالو، عبدالله لاړو، عبدالله دا خبره وکړه، عبدالله پلانکی دی، تاجر دی، عبدالله دا دی، عبدالله دا دی، عبدالله د چا به ورسره څه معاملې د چا به څه معاملې، سبا هېڅ پته نه لګي چې بیا څه. دلته دنیا کې څوک افسر وي، څوک بابو وي، څوک تاجر دی، څوک زمیندار دی، څوک څه دی، څوک څه دی، چې کله مړ شي بیا د هغې نه پس بیا هېڅ هم نه، هغه هر څه ټول کارونه، ټولې عهدې، ټول منصبونه هغه ختم شي. بیا وایي مړی د فلانکي زوی مړ شو، فلانکی مړ شوی دی، او دا مړی په دې تخته باندې واچوئ، ویلام به وایي. بیا دا نه وایي چې دا انجینیر واچوئ، دا ډاکټر واچوئ، دا جرنیل واچوئ په دې تخته باندې، نه، دا مړی واچو په تخته باندې، ویلام به وایي. دا مړی په کفن کوي، دا مړی چې کوم دی نو په جنازې باندې واچوئ، او دا جنازه اوچته کوي، دا مړی اوچت کوي، دا مړی جنازګاه ته بوځئ، په مړي باندې جنازه وکړئ، دا مړی ښخ کوي، بیا یې نوم چې کوم دی نو هغه مړی چې د هغې نه مخکې ډېر څه. بهرحال د دې حدیث مبارک خلاصه همدغه ده چې انسان ته پکار چې د آخرت په فکر کې او په سوچ کې وخت تېر کړي، او چې څه ترې نه اوس کېږي هغه د راتلونکي وخت نه مخکې هغه نیک اعمال چې څنګه ارادې راغلې په زړه کې الله جل شانه واچولې، د آخرت لپاره تیاری وکړي په هغې. الحمدلله.